نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمار نقول مجمع درود الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما داودس متعلق بیان شروع خدانن جمعه یو څو ورځې وړاندې مې په مساجدو کې منځګزار سوالګری منځګزار ته تکلیف ورکړي چاندو والا دغه شانتي مساجد چاندو والا نن مې اراده وه دا اودس موضوع مې پرېښوسته ما نن په دې باندې خبره کول لازم دي مخکې نه مې اراده وه لاول په یو څو خبرو لږ ځان پوه کوي سوال کول حرام دي سوال کول د غیر نه یو سوال د الله نه دی د عبادت دی یو سوال د مخلوق نه کول مخلوق په ارض کې خپل امدادګر جوړول دا الله حرام کړلی نو یو سوالګر په جمعات کې سوال کوي او به دا سوال داسې سوال کوي چې یو خو عذر وي یو انسان مجبور دی د مجبورۍ په بنا باندې دی یو حرام کار کوي او دی ورته چې دا کار حرام دی خو زما مجبوري ده نو هغه د مجبورۍ په وجه باندې کوي یو کس داسې دی چې هغه کاروباري دی د دې سوال کاروباري دی یو سوال داسې دی چې د مساجدو د پاره د جهاد د پاره د ذات د شخصیت د پاره سوال نه دی د عوامو نه د یو تعلیمی د مدرسې د پاره امداد غوښتل دا جائز دی خو په دې کې تاسو ته مسائل بیانوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم دور ته بلاړ شو دا څومره غزوات چې شوي دي جنگ بدر خندق احد نو دا د مسلمانانو په چاندو باندې په امداد باندې دي کې امداد د الله نصرت هم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دې د پاره چاندي را جمع کړلی نو دا د دین د سربلندۍ د پاره یو عمل داسې وي
مونږ چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم اکثره زندگی په جهادونو کې تیر شوی دا یو ولز بیا نه وي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته د ذات لپاره سوال چاته نه ویل چې دا امداد وکړي بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک با صدقه دا یو لویه مساله ده هغه صدقه نه اغسته هدیه به اغستا چې موږ تاسو ته شانتي د صحابه زندګۍ ته ور مخامخ شو د صحابه په زندګۍ کې هم دا معمول وو رسول الله صلی الله علیه وسلم مدرسه وا په مدینه کې صحابه په هغه کې تعلیم حاصلو حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ دا د ساوث افریقې د ملکو نو دغه شانتي رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد صحابه د صحابه د لپاره امداد د صحابه نو غوښتو د اصحاب نبوي شابه د دې امداد کوي د تعلیم اصلي خونن د ورکی چې یو کس راوچت شي او په منځ کې خلق اکثر په منځ باندې ولاړي او دې اعلانونه سٹارټ کی دا مکمل د خلقو توجه خرافول دا ممنوع دی حدیث مبارک کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو منځګزار مخې ته یو سړی تیریږي او د ته پته لګي چې دا منځګزار دی د د منځ تر 40 ساله پورې ولې نه دی به مخې ته نه تیریږي دی به ولاړ وي دومره سخت وعید دی دې کې حکمت څه دی ځان لږ په دې حکمت پوه کړئ حکمت دې کې دا دی چې د دې منځګزار او د الله رب العزت په منځ کې یو تعلق جوړل د دې منځګزار توجه الله تعالی او د دې منځګزار مخې ته یو بنده چې تیر شنو دا هغه توجه خراب شوه نو د هغه توجه خرابېدو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صالح کال پورې یو منځګزار په منځ کې ولاړ دی مخې ته څوک نه تېرېږي توجه خراب نشي نو د دې منځګزار تعلق د الله سره په داسې صورت حال کې دی او یو کس راپاسېږي او هغه یا د چاندې اعلان کوي یا د څه د بل څه اعلان کوي نو دې کې د منځګزارو توجه خرابېږي او ډېره ناشنا خبره په دې ده چې دا ټول مسایل موږ جماعت ته راوړلي زما د زړه په دې کې په دې خفه شي چې دا ټول دا ناروا کارونه چې څومره دي دا موږ جماعتونو ته راوړلي حدیث مبارک دی بخاری کې یو سړی نه څو ورکو او په جماعت کې اعلان وکړ نو چې په جماعت کې اعلان وکړ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه سخت غصه شو او خپه شو جماعت د دې خبرو د پاره نه دی چې تاسو پکې داسې اعلانات کوئ اوس تاسو په ذهن کې دا راځي چې کو بسا د مساجد د پاره چې مونږ هم د چاندې اعلان نکو د مدرسو د پاره هم نکو هغه خو یو د ذات خبره شو نو کو بسا علماء ذکر کوي په دې باندې فتاوی ډکې دي
چې اهل علاقه چې څومره ده د علاقې چې اهل څومره دی په هغې باندې دا لازمه ده چې دوی د خپل مسجد غم به کوي د عبادت خانې اهل علاقه باندې دا لازمه ده چې دوی به د خپل د مدرسې د بچي د تعلیم د اهل علاقې د بچو د تعلیم غم به دوی کوي وس پېښور والا دا د کرک د لکه مروت د دیر او د سوات د دې خلکو ذمہواران نه دي چې دا هغه ځای نه خلک راځي دلته چاندې غواړي د مدرسو دپاره دا د اهل علاقې والو خلکو ذمہواري ده چې ځان له ته کور جوړولی شي ځان له ته آبادي جوړولی شي نو ستا باندې هم دا لازم دي چې ته به ځان له عبادت خانه جوړې د خپل وس مطابق تاسو یقین په الله وکړئ بعضې وخت کې ما ته دا خلک وایي مونږ د دې خلکو دې چاندو تنګ کړو دا د حقیقت خبره کوم د عربستان خلک دا خبرې کوي مونږ د پاکستانیانو د چاندو والا تنګ کړو چې دا خلک راځي او عربستان ته چاندې غواړي د مدارسو دپاره د مدرسو دپاره د جماعتونو دپاره دا یو د پاکستان د قوم عظیم الشان توهین هم دی که دا خلک په دې خبره پوهېږي د لکي مروت نه دی یو سړی راشي پېښور ته د چاندې نه راځي د پېښور د مدرسې دپاره د چانده غواړي یا نو دا د لکي مروت د خلکو توهین دی ولې د خلکو کې دومره دین نشته چې دې ځان له هڅه کولی شي او دې یو مدرسه یو جماعت نشي جوړولی زمونږ دا قوم چې عربو ته ځي او په عربو کې چاندې غواړي نو دا د دې پاکستان د دې قوم توهین دی نو ډېره ناشنا خبره دا ده چې عربیان بیا هم ډېر ښه خلک دي چې موږ له جوماتونه هم جوړوي او مدرسې هم راله جوړوي او تعلیم پکې موږ نه حاصلوو او عبادت هم پکې نه کوو نو مسله دا ده چې په یو مونځ په ټیم باندې یو سوالګر چې هغه هر څوک وي هغه راوچت شي سوال کوي سوال خو اسم حرام دی سوال کوي او بیا دغه شانتې منځګزار د منځ نه وباسي نو دا په هر مسلمان لازم دی یوازې په ملا صاحب دا نه دی لازم چې هغه پوهېږي کښېنه وي چې کښېنه دا ټایم ستا د دې خبرو نه دی زموږ په دې مسجد کې د مونځ په ټایم بعضې وخت کې زه وینم او پکې جړه او فریاد هم سټارټ کړي مونځګزار مکمل د عبادت نه وباسي نو یوازې دا زما ذمہواري نه ده چې زه هغه ته وایم چې کښېنه دا د هر هغه مسلمان ذمہواري ده چې مونځګزار د ده په خوا کې په مونځ کې ولاړ دی چې هغه ورته وایي چې کښېنه خلک په عبادت ولاړ دي د خلکو عبادت خرابوي بیا دې کې یو اهم مسله بله ده یو سوالګر ته پېژنې نه او یو سړی ته پېژنې چې دا کاروباري دی سوالګر کاروباري دی دا کاروبار دا سوال د کاروبار دی نو موږ ستاسو سوچ دا دی چې یاره زه خو د ده سره امداد کوم دا امداد نه دی دا ته د ګناه کار کوي سوال په حرام کار کې چې د چا امداد کوي نو دا حرام دی لږ ځان په دې مسله پوهې کوي سوال حرام دی او ته به ورځې او د هغه امداد کوي
نو ته خو ته د حرامو امداد کې ها یو سړی مجبور دی نو چې ته به د امداد کې نو دا د مجبورۍ دپاره ته یو امداد کې دا مجبور دی مسائل دي هغه چې دا سوال کوي نو په دې سوچ فکر کوي چې دا کار مې ټیک نه دی او مجبوري مې ده نو بیا موږ مسلمانان چې د هغه د امداد کوو نو د هغه د مجبورۍ نه کوو نو په دې به موږ تاسو ها الله که موږ له اجر راکوي بېله مسله ده خو په دې به ته ثواب نه کوې یو قسم همدردي ده ډېر مسایل داسې مخې ته راغلي دي اوس اهل پېښور وغیره دلته خلک روزګاریان دي او کاروباریان دي نو دې روزګاریان او کاروباریان چې په کوم ځای ته کاروبار کوي نو ته به د هغه ایریا د هغې ځای د عبادت خانو د مسجد د مدرسې د هغې به ته خیال ساتې ستا چې په کوم ځای کور دی که ته وایې چې زه د خپل علاقه چې زما کومه علاقه ده زه پکې رهایش کوم او زه د هغې هم خیال ساتم دا خو ماته ډبل مسله شوه مسله داسې ده چې په کوم ځای علما د دې ځای نه تعبیر کوي ته چې په کوم ځای کاروبار کوې نو په هغه ځای کې چې کوم اهل علاقه ده نو زکات به ته په هغه ایریا کې ورکوې هغه ځای کې چې کوم غربا دي او ستا رشته دار دي خپلوان دي کاروباري ځای ستا چې کوم ځای دی نو ته چې زکات ورکوي نو زکات په هغه ځای ورکوي نو علما د دې نه تعبیر کوي چې که چېرې تاسو په کوم ځای کاروبار او روزګار کوئ نو په هغه ځای چې کوم مساجد دي او مدرسې دي وغیره د هغه ځای به خیال ته کوې ته پته لازم دي کوم ځای چې ستا د رهایش د علاقې دی در باندې لازم نه دی ها که کې نو دا به ته یو د الله د دین سره یو مدد کې چې ته پوهېږې چې دا یو ځای دی په اسمان مانده علاقه د خلک غریب دي کمزوري دي او د هغه ځای د هغه مسلمان د قوم تعلیم کمزوری دی او ته وایې چې دا ښه شي علما ذکر کوي که چېرې بیا د هغه اهل علاقې سره ستا امداد د مدرسې د تعلیم په بنیاد وي چاندا نو بیا جایز دي او که چېرې ستا د هغې د بنیاد نه وي نو بیا په تا باندې لازم دا دی چې ته د خپل د علاقې د اهل چې څومره ستا دی هغه ځای په تا لازم دی نو دا مسله مې چې ذکر مخې ته کړه په پېښور کې ټیم نشته خو په پېښور کې چې څومره تاسو مساجد دي دا ټول مساجد ستاسو دي دا هر مسلمان دي دغه شانتي که چاندو والا راوچت شي زمونږ سنجا صاحب رحمت الله علیه فرمایل شیخ ادریس صاحب په دې باندې یو بیان موجود دی هغه وایي مه ورکوئ سنجا صاحب رحمت الله علیه فرمایل چې ته نشې چلولی تا ته چا ویل چې مدرسه چلاوه نو زما تاسو ته هم دا یو درخواست دی چې چېرې دغه شان د مونځ په ټایم باندې یو سوالګر راوچت شي سوال کوي او منځګزار د منځګزارو منځ خرابوي په زبردستۍ یې کېنوئ چې په هر ځای کې وي قسم بالله راته زه بعضې وخت کې خفه شم چې منځګزار د منځ نه وویستل او بیا بار لا پکې ناست یو چغې لا بېلې وایي نو دا یوازې زما ذمهواري نه ده دا د هر مسلمان ذمہواری ده الله رب العزت ما تاسو ټول د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین